نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسبال في الازار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. اے الواد آدم علیہ السلام پتا خیس سرنگ پیدا کړي نازل کړي ستاسو دپاره جامې د دې دپاره تاسو په خپل شرمګاهونه او پردې وکئ او دا زینت او د ښایست دپاره الله جامې پیدا کړي دي. ولباس التقوا او د پرهیزګارۍ جامې دا غوره دي او دا د آیتونو د الله نه دي شاید چې دوی نصیحت قبول کړي. سورة اعراف آیت نمبر 26. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په پرتوګ او لنګ کې او په کمیس او پټکی کې اسبال کول راخ کودل پزمکا دا راخ کودل دی دا تکبر نه خدا او څوک چې د تکبر سره دا کار کوي الله تعالی باغ ته د قیامت پر ورځ د رحم په نظر ونه ګوري. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. نهي عن الاسبال ازار. الله تعالی د انسان د پاره حیا دا د ایمان یو څنګه ګرځولې ده. د دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الحیا شطر الایمان او بیا فرمایي اذا فاتك الحیا ففعل ما شئت. دا حیا دا د ایمان څنګه د بل حدیث د مسند احمد کې راځي الحیا خیر كله. حیا چې کوم دی دا ټول خیر دی او حیا ایمان ته وي. او بیا فرمایي چې د چا حیا د سترګو نه وځي او پرده ماته کی نو دی چې بیا صوم کوي نو در لپاره بس اجازت ته هغه دی کوي، یعنی دی بیا شرعي لحاظ سره فطری لحاظ سره طبعی لحاظ سره په هر طریقه باندې دی هر کار کول ته اساني د ګناه او د نیکی کارو ته ګراني. خلک وایي کنه یا د سترګو نه حیا وتی ده. لہذا لباس او جامې الله پیدا کړی دي د دې مقصد اولی عورت پټول دي پرده، بیا د هغې نه بعد د وړو د جمع فواید او د دې نه فایدې اخیستل دي او ورسره انسان چې کوم دی نه په جامو باندې خپل ځان حسن او زینت کوي خو د شریعت خلاف نه دی. د دې اجازت ته ښځو ته هم سړو ته هم د دې لپاره الله پیدا کړي دي وریشن. خو مقصود پر ټولو خبرو کې لباس التقوا دی، د الله اطاعت دی، د الله حکم منل دی. او چې د الله حکم ته وتلو د جامو نه او د پیغمبر سنت ته وتلو چې نه پرده حاصلوي او نه په پرده حاصلېږي او نه د حرام او د حلالو تمیز کوي نو کدی ځان ته ډېر هم بټ وي خو نبی علیہ السلام فرمایي دی بربند دی، دی سره بربند دی. او دا ښځو مبارک نبی علیہ السلام فرمایي چې لعنت ته باغ ښځو باندې چې هغه سره کاسیات عاریات جامع اغوستلې د شریعت مطابق نه دي. دا ورته جامع وي خو پرده پې نه حاصلېږي. دا ورته کمیس او پرتوګ او لپټاو پړونه وي لیکن هغه سر نه پټوي. ویښته چې کوم دی نو دا ښکاري، وجود ښکاري، ململ لپټۍ په سر کړې ده، نری لپټۍ په سر کړې ده چې په هغه کې د ده سر
د ویښتو چې کوم پرده نه راځي نو مونځ نه کېږي. لہذا اصل خبره هم دا ده چې عام طور سړي خو خیر د پیړي جامې اغوندي او بیا پټم دی پکې د سرو دپاره د نامنه والا تر زنګونه پورې د عورت پټول فرض دي او بیا چې دی نو باقي وجود په مانځه کې پرتوګ او کمیس دا ولې سنت طریقه ده او ټوپۍ دا په آدابو کې ده. خو لیکن دا اغوستلو سره دوی کې یو عیب چې دا عیب په عام و خاصو کې دی او د دې عیب چې دی نو څه دي څوک پروا نه ساتي او دا یو لوی ګناه کبیره ده. نبی علیہ السلام دې ته ګناه کبیره ویلې ده ځکه دومره سخت الفاظو پسې د هغې ذکر کړی دی چې د هغې ذکر نه دا معلومیږي دا ډېره خطرناکه ګناه ده. دا د فرعون او دا د قارون ګناه ده، دا د ابو جهل او دا د متکبرینو مغرورو خلکو ګناه ده. دا د تکبر نښه ده چې د پړکو نه لاندې لنګ او پرتوک ساتل، لیکن په دې چا پروا نه ده کړې. دا غرور او تکبر دا کوي او بیا د هغې دپاره مختلفې هیلې حوالې چې کومه دی نو څه کوي دا ذکر کوي. د دې نو قرآن مجید د جامو اولنی مقصد بیان کړی دی چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. د جامو مقصد اولی دا دی چې زه پې پرده راولي. پرده دې ته وایي چې شریعت ستا دپاره په قانون کې کم مقرر کړې ده، نه به د هغې نه کمی کوي او نه به زیاتې کوي، تجاوز به نه کوي. د سړي دپاره چې کوم دی پرده داره دی په مانځه باندې ودرېږي نو خپل قدمونه او مخ د پړکي نه بره چې کومه دی نو پنسي او مخ په ښکاره ساتي، خوله به نه پټوي، په څادر کې به خوله نه پټوي په مانځه کې. که فرض که څه عذر وي بیماري خو ځان له خبره ده، لیکن چې عذر بیماري نه وي دی په مانځه چې ودرېږي نبي علیه السلام د دې نه منع کړې ده چې خوله به ته په مانځه کې نه پټې، خوله به کلاوي. خو لیکن دغه خو بیا هم په مکروهاتو کې دي. خو دا د پړکي نه لاندې جامه ساتل دا شریعت کې منع دي، ممنوع دي، حرام دي، دا به نه کې. بشمار احادیث دي په دې باب کې او د هغې احادیثو تحت د ځان دپاره هیلي حوالې جوړول ابو بکر جساس، ابو حاتم رازي احکام القرآن کې نقل کوي چې هغه تفسیر دی خو د احکام دي. دا هغې 300 صدو د نن نه 1200 کاله مخکې تېر شوی دی او یو لوی امام دی د حنافو. د هغه نه چا تپوس کړی دی، خپل تفسیر کې نقل کوي چېرې یو سړی دی هغه دا وایي دا حدیث پیش کړي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ هغه نبی علیه السلام ته راغی یا رسول الله زه خو د خپل لنګ اوچتومه او ښکته کېږي، زه اوچتومه ښکته کېږي، زه اوچتومه ښکته کېږي، زما په ملا کې فرق دی. یو خو د هغه عمر داسې و چې په کم وخت کې هغه دا تپوس کولو نو هغه د 80 نه بره 80 کاله عمر 60 ساله بوډا و. دویم نمبر دا په ملا کې فرق دی. دریم هغه نبی علیه السلام ته فرمایي چې زه اوچتومه وښکته کېږي، زه اوچتومه وښکته کېږي، زه خپل محنت کوم خو زما پام نه زما ملا کې فرق دی، بس ستا هغه زما نه لنګ تړلی کېږي صحیح نه، زه چې کلک تړمه ما ته دغه تکلیف دی چې کله لږ نرم یې تړمه زما نه لنګ ښکته کېږي. دې خبرې خو زه پریشانه کړی وم. نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته ویلي دي ته د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په شان اهتمام کوه او ستا نه بیا ښکته کېږي ته معذور یې. د هغه عمر ته ورسېدلی چې ستا سره دومره زور او دومره شوق او دومره توجه او سوچ او فکر دی دې خبرې چېرې زما د پړکي نه لاندې د لنګ او د پرتوک چې کوم دی حقداري نشته، دا ګناه کبیره ده، دا په اور کې وي، دا په جهنم کې وي، دا سکورلټې دي. دومره احساس دی ورسره، په ملا کې فرق دی، 60 ساله بوډا دی، په ملا کې فرق دی، ښه اهتمام کوي، ښه مضبوط چې کوم دی نه خپل لنګ اوچتې او ښکته کېږي دي، ښه توجه یې کړې ده. بیا د پیغمبر نه تپوس هم کړی دی، تا تپوس کړی دی، تا اهتمام کړی دی، نه دی اهتمام کړی د اوچتولو بلکې تا اهتمام کړی د ښکته کولو، د ښکته کولو. کله یې تر کور نه راوځې نه خپلې پنسې ښکته کې، د پړکو نه ښکته کې. عوام دي که خواص دي ټول خلک ډېر ملیان په دې غم کې اخته دي، ډېر داعیان په دې غم کې اخته دي، ډېر ځان ته غوره غوره خلک وي نیکان صالحان په دې غم کې اخته دي. او عام خلک خو دا پرېږده چې کومه ځوانان دي خو پرېږده خو دغه شانتې دي. او د کور نه بهر ته راوځي
تا ټیلر ته دا ویلي زما دا پرتوک چې کومه دی لنډ کا دا دې ورته ویلي چې زما دا ناب چې تاخلي در پړکي پورې واخله پړکي نه بره لاندې ماخله دا دې ورته ویلي نه چې دا مې ورته نه دا عین نخره تکبر ده دا د شریعت خلاف دا د پیغمبر د حدیث سره دغه د قول سره مقابله ده د پیغمبر سره دشمنی ده د فرعون او د قارون سره دوستانه او یارانه ده د هغې سره مرګستیا ده ځان ته دیندارم وي او پیسې په ځمکه راکاږي او بیا د ځان دپاره دا دلیل پیش کوي چې نبي علیه السلام خو دې نه منع کړې ده چې ته پې لنګ به نه وچتې په کوم ځای کې ویلي دي تا هغه حدیث لیدلی په دواړو سترګو دې الله ړوند که حدیث خو هغه په دې کوي په مانځه باندې ولاړې خپلې جامې به نه راغونډې جامې چې خپل لمن او خپل صادر او هر څه راغونډې په هغه وخت کې خاورې وي چې په خاورو کې څښا کېدل نبي علیه السلام وایي دا سجده کوي پرېږده چې دې خاورو ته پرېوځي پرېږده دې خاورو ته پرېوځي ځکه خو چې یو صحابي سجده کوله نبي علیه السلام ورته فرمایي چې پلانکې ته خو سجده کې خو ترب وجهکه دا خپل مخ او دا پوزې په دې خاور باندې خړه کړه ته خو داسې سجده کې چې ځان څښا کې نه مضبوطه سجده کوه نو هغه خو په هغه ځای کې ویلو چې په مانځه باندې یو سړی ولاړ دی او جامې راغونډوي او جامې مه راغونډوه بعضې خلکو دا عادت وي هغه داسې جامې راغونډوي لیکن که صادر درنه فرض کولیږي صادر چې ولیدو ځمکې ته ورسېدلو نو مفتي کفایت الله رحم الله نه کفایت المفتی کې چا تپوس کړی هغه چې سړی صادر وغورځېږي په مانځه باندې ولاړ دی نو یو طرف ته دا خو ځمکې ته ورسېدلو ته په مانځه باندې ولاړ نبي علیه السلام د دې اسبال نه منع کړې ده ځکه په دې حدیث کې تاسو ولده که نه یوازې لنګ یې نه دی ویلی اسبال فی الازار والقمیص والعمامه والردا دا ټول پکې راله نو د دې سره به څه کوو نو هغه ورته چې په یو لاس باندې استعمال به کې یعنې دا یو لاس چې کوم دی دا استعمال که دواړه لاسونه نه او د صدر په وګره واچوه یو لاس دا عمل چې کوم دا عمل دا کبیر او کثیر عمل نه دی غټ عمل نه دی او کوټه دی خیر دی دې سره څه فرق نه راځي خدا به لاندې نه پرېږدي چې دا در نه وغورځوي په دې یو لاس باندې په دې وګره واچوه پروا نشته دی ولی دا اسبال دی او په مانځه کې دغه جامې راغونډول ناروا دي چې تا خپل لمن او صادرې راغونډې چې یاره سجده کومه یا څښا کېږي او یا د عادت جوړ شوی سړي عادت جوړ شوی دا دواړه پنسې ښه اوچتې وي لیکن دواړه چې ونیسي سره اوچتېږي دا شریعت کې ناروا دي دا به نه کېده په مانځه کې منع دي لیکن دا یې خو نه دی ویلي نو ابوبکر جساس هغه نقل کوي چې نبی علیه السلام د دې نه منع کړې ده اوس یو سړی وایي چې رسول الله خدا فرمایلی دي چې من جر صوبا خیلا چا چې جامې چې کومه دی نو هغه لنګ او پیزار او دا جامې پرتوک دا په ځمکه راښکودلو د تکبر او د غرور د وجې نه نو الله تعالی ته رحمت په نظر باندې نه ګوري د رحمت په نظر ورته نه ګوري نو ابوبکر جساس ډېره ښایسته خبره وکړه هغه وویله چې ته دې سړي نه تپوس وکړه دا کم سړي دا کار کړی دا عمل ته د نه تپوس وکړه چې لکه وروره ته دا لنګ او دا پنسي ولې نه اوچتې دا لنګ او دا پنسي ولې نه اوچتې دا لږ تپوس دې وکړه نو هغه به تا ته ووایي په خپل زبان کې به تا ته ووایي چېرې زه بدې ښکارم زه بدې ښکارم نو چې په خپل زبان کې دا خبره وکړي زه بدې ښکارم نو ته پوه شه چې دا سړی چې دی نو سره متکبره دی دا مغروره دی نو دا دلیل ته نشي پیش کولی ګورې دا خبره دا ته نشي پیش کولی چېرې ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دی نو خبره څه کې دا پیش کې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنہ چې دی نبي علیه السلام ته وفرمایل او نبي علیه السلام ته وفرمایل چې من جر صوبا خیلا چا چې دی نو د تکبر او د غرور په وجه باندې لنګ راښکودلو د خیلا په وجه باندې تکبر په وجه باندې دغه تی مراد دی نو هغې څه کوي اهتمام کوي که نه کوي او خپل لنګ اوچتوي او د لنګ د اوچتولو سره خپل محنت هم کوي خپل عذر هم څه کو دا وړاندې کو خپل عذر هم څه کو وړاندې کو د عذر د وړاندې کېدلو نه بعد پریشان هم دی په دې خپل کار باندې چې ولې داسې کېږي او نبي علیه السلام ته راغی خپل عذر وړاندې کوي بیا ورته وایي چې د الله رسوله داسې مسله ده څه وکړم او ورته ویلی ته معذور یې من جر صوبا خیلا لم ینظر الله ته د هغې نه معذور یې ته متکبر او مغرور نه لہذا یاد ساتئ دا بیماری دا ډېره بدترینه بیماری ده او دا پر ټولو خلقو کې موجوده ده ګورې په عوامو خواصو کې موجوده ده او په دې باندې د مونځ په باره کې چا تپوس هم کړی و دا چې پکې خپل سوال هم واوري چې په مانځه کې دا لنګ او پنسې د پړکي نه ښکتی نو د ده مونځ نو د اهل ظواهرو د اهل حدیثو په نسبت خو د سر نه نه کېږي ځکه احادیث په دې باب کې دومره سخت راغلي دي چې د هغې احادیثو د نظر مطابق نه کېږي
خو که فرض کوو چې باقي علما وایي مکروه شو مونځ، مکروه تحریمي خو ډانچه د مونځ نور مونځ نه دی. او په دې باب کې حدیث موجود دي. د عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث موقوفاً مرفوعاً نقل لے. باب الاسبار فی الصلاة ابو داود نسائی نقل کرے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اسبل ازاره فی صلاته خیلاء فلیس من الله فی حل ولا حرام. یو سړی په مانځه کې خپل پینسې پړکونه لاندې بوزي، لنګ د پړکونه لاندې بوزي په مانځه کې، د تکبر په وجه باندې د الله د قانون خلاف، د رسول د قانون خلاف کار کول لا بهني تکبر دی. نور احادیث نه فهم شو. نو دینه په حل کې، دینه په حرم کې، د معنی دار چې مونږ نه کیږي. دویم حدیث حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ نا ابو داود نقل کړی دی. باب الاسبال فی الصلاة کې آپ فرمائی قال بینما رجل یصلی مسبلا ازاره. یو سړی دی هغه مونځ کوي، لنګ چې کومه دی پینسې لنګ دی د پړکي نه ښکته دي. اذ قال له رسول الله اذهب فتوضا، لاړ شه اودس وکړه. فذهبا فتوضا، اودس یې وکړو بیا راغی. ثم جاء ثم قال اذهب فتوضا، وی لاړ شه بیا اودس وکړه بیا راغی. بیا چې رسول الله وکتل د لنګ هغه شانتي دی، وی بیا لاړ شه. په درېیم ځل هغه ورته یا رسول الله مالک، بل صحابي وی یا په خپله وی مالک امرته ان یتوضا، تاسو ورته وایئ چې اودس وکړه مونځ وکړه. دی بیا لاړ شي اودس وکړي مونځ وکړي، تاسو ته بیا حکم وکړئ. نو هغه ورته ویل تا ورته نه ګورې وهو مسبل ازار، او دې لنګ ته نه ګورې، دا لنګ چې دی نو څه دی، دا یې د پړکونه لاندې دی. وان الله، او الله تعالی د هغه انسان مونځ نه قبلوي چې مسبل ازاره، چې د هغه لنګ چې کومه دی نو دا په ځمکه پروت دی پړکي نه لاندې. او پاتې چې اوچتول، د اوچتولو حکم دی. نبی علیه السلام یو صحابي ته وفرمایل لنګ لاندې و، او ورته وایي چې اوچت کا ارفع ازارک، لنګ دې اوچت کا. نو هغه بډې ووالې ته لا تکب الصبح ولا شعر فی الصلاة. اب مانځه کې دي، مانځه کې جامې راغونډول دي، یختونه څوک بډې نه وي یخته راغونډوي چې هغه خاورو لځي چې غټ یختې پرېښي اسخا کېږي نو دې راغونډ کړي شاته تاو کې چې رسخانه شي. وایي دا پرېږده دې خاورو ته، په مانځه کې خبره ده. نبی علیہ السلام ته ارفع ازارک، لنګ دې اوچت کا. چې هغه اوچت کو لږ نور هم اوچت کا، لږ نور اوچت کا، لږ نور هم اوچت کا. بیا د خپل سپین دا پړکې ونیولو او هغه داسې وړقول. تا ته پته راوي دا غوره ځای دی، نصف الساق، نیمه پنډۍ. او تا ته پته د پړکي نه لاندې ګوره د لنګ حق نشته دی، د پړکي نه لاندې د پنسو حق نشته دی. علامه عینی نقل کوي عمدة القاری کې، صاحب د مرعات مشکات کې نقل کوي په درېم جلد کې. یو صحابي ته نبی علیہ السلام پر پلانکی دا لنګ دی نور هم اوچت کا، لږ پړکي نه بره دی خو لږ نور هم اوچت کا. هغه ورته یا رسول الله زما د خپې ډېرې نرۍ نرۍ دي، خوشې دي. د خندانه ورته شوت شوې، زه کږې وږې خپې مې دي، دغه شان دي ورته وایي، زه کږې وږې خپې مې دي، تورې غوندې پته نه لګي، نه شم اوچتولی. نبي علیه السلام ورته وایي چې الله څنګه پیدا کړی، ښایسته پیدا کړی. الله چې ته څنګه پیدا کړی، ښایسته پیدا کړی. حکم به منې، خو یاد ساته دې دې پورې غوره کار دی، لیکن د پړکي نه لاندې چې کومه دی د لنګ حقداري نشته. زه اوس ګورو که نه، زه دا ناست خلک ګورو لري، خو پرې دوا څوک پې اوري، لیکن په دې ناستو خلقو کې زما د اندازې مطابق په دې حدیث باندې 1% عمل نشته دی، 1%. او بیا چې کله داسې لږه ځان ته ګوته نیسي، لږ غوره وي، لږ ځان ته داسې پوهه وایي، ځان دې ملا ټیرې غوندې ځان ته وایي، ځان ته داسې داعي ټیرې شانتې وایي، پالتو غوندې زه وایم چې دا خلک دا خو پکې دلایل پیش کوي. من جر ثوبا خیلا، لکه دا خبره چاته شوې ده؟ دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته شوې ده. هغه ابوبکر صدیق ته شوې ده، 80 کاله عمر دی. هغه ابوبکر صدیق ته شوې ده، د هغه ملا چې کومه کمزوري ده. هغه ابوبکر صدیق ته شوې ده چې یا رسول الله ته، یا رسول الله ته خو ډېر اهتمام کوم، رنګ اوچتوم، خو زمانه کته کېږي، زما ملا کې فرق دی. هغه صحابي ته ویلي دي، خپل عذر یې وړاندې کړی دی، ته د هغه په شان دي شه، بس بیا چې څنګه یې خیر دی، پروا نشته. لیکن ما خو تاسو ته ویل چې ته خو په ځمکه باندې چې کوم دی لنګ راکاږي. پاتې چې دا کوم حدیث ته ابو داود دی، په دې باندې بعضې علما وایي چې په دې کې ابو جعفر دی. اوله خبره دا چې ابو داود یو حدیث نقل کړي، ابي سکوت اختیار کړي، په درجه د حسن کې قابل قبول. دویمه خبره دا چې ابو جعفر چې کوم دی مجهول نه دی، د ابو جعفر په نوم کې چې کوم دی خبره چې نوم یې څه دی، ابو جعفر باندې مشهور دی. او دا مونږ دې ته اسم کنیه وایو، ډېر خلک په اسم کنیه باندې مشهور دي، د هغې اسم محضه چاله ورځي نه، یا په لقب باندې مشهوري، په هغې اسم محضه چاله نه ورځي. دا د ضعف لپاره سبب نشي جوړېدلی، دا را درجې د حسن. او بل دا چې د دومره بېشماره روایات
دا چې په دې باب کې سری موجود دي. دې حدیث ته وګورئ، نبی علیہ السلام فرمایي چې من جر ثوبا خیلا لم ينظر الله الیه یوم القیامه، رواه البخاری. دا حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه دی. بل حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا ابو هريره رضی الله عنه دی، لا ينظر الله الى من جر ازار او بترا، څوک چې لنګ چې کوم دین د تکبر او د غرور نه راکاږي دې ته الله نه ګوري. بخاری او مسلم. ما اسفل من الكعبين من الازار في النار، نبی علیہ السلام فرمایي د پړکونه لاندې په دې کې د تکبر ټکی نشته. ما اسفل من الكعبين من الازار في النار، یو سړی چې کوم دی لنګ او پرتوک در پړکونه ښکته شو، د پړکینه لاندې دا ځای په اور کې وي. ته دا خو آسان کار دی، مړ دومره غټه خبره نه ده. خیر دی که په اور کې یم لکه دومره ګران کار ولې ته ولې په اسلام باندې خفه کېږي؟ اسلامي لباس، اسلامي شعار، اسلامي جامې، اسلامي طرز او کیفیت اختیارول دا د مسلمان د پاره عزت دی. فخر په چا باندې کې؟ په خالد ابن ولید باندې کې، او کار چې کوم دی د قارون په شان دی کې. فخر چې کوم دی د صلاح الدین ایوبی باندې کې، او کار چې کوم دی د ابو جهل په شان دی کې. فخر په ابوبکر او په عمر باندې کې، او کار د منافقانو په شان دی کې. مړه دا کوم اسلام دی، دا کوم مسلمانی ده. خوښ مې د مسلمانان دي، غټ مشران د مسلمانانو خوښ دي، او کار د تکبر چې کوم دی د یهودو عیسایانو په شان دی کې، او د منافقانو کافرانو په شان دی کې. هغه په دې خوشاله کېږي. ولې د مسلمانۍ کار نه کوي؟ ځان د پاره چې ابوبکر نمونه ول نه ګرځي، پیغمبر نمونه ول نه ګرځي، صحابه ول نه ګرځي، هغه طرز باندې ولې نه ځي؟ ته خو فخر کوي زما یو جنگي چې کوم دی دومره کار کړی دی، په جنگي موته کې چې کوم دی نو 3000 لښکر چې کوم دی د 170 یا 2 लाख لښکر چې کوم دی مقابله کړې ده، د 2 لکو لښکرو مقابله کړې. د مسلمانانو نه 12 یا 14 کسان شهیدان شوي دي، او د هغوی نه 80,000 کسان شهید مردار کړي دي. 80,000 سوچ وکړئ. دا خو ستا تاریخ دی چې دا په دنیا کې نه دی راغلی، نه څوک پیش کولی شي، نه راغلی دی. چې یو طرف ته 2 لکه لښکر دی د هرقل په قیادت کې، او بل طرف ته د مسلمانانو 3,000 لښکر دی، 3,000 3,000 او 3,000 مقابله کړل 2 ورځې، چې د هر مجاهد په لاس کې 4 او 15 توري ماتې شوي دي، او د خالد ابن ولید په لاس کې 9 توري ماتې شوي دي. 9 او هغه 12 یا 14 کسان شهیدان شوي دي. جعفر ابن ابي طالب، زید ابن حارثه، عبد الله ابن رواحه رضی الله عنهم، او دسی نور صحابه سره 12 یا 14 کسان شهیدان شوي. دا ویني 80,000 کسان وجل دي. ته پیش کې په تاریخ کې دسی یو کنه. یو خو امریکای ټمبم راچولې په جاپان باندې، خو ځان خبره ده، خو لیکن توري په جنگ کې دسی پیش د یوې بټنې جنگ خدای ځان لږ بم ورواچي، یو سړی به ورواچي، ټوله دنیا به ختمه کړي. لیکن دغه بزدل لږ بار ته خو راوځي کنه. دا بټنو د جنگ نه چې کله بار ته راوځي نه دې وخی لکه څرنګه دې زمانې د سکالران دي چې په دې نت باندې په دې دغه باندې چې دا کتابونو پانی اړې راړې پته نه لګي، څه حواله ور کړی دا دې کتاب نو خدي کتاب دې راوړې زما په ساده، او په دې ساده کتاب کې دی وخی زه ولې انعام ورکوم. نشي کولای تاسو ته پته څه کتاب لیکي، بس نیټ راوړو او الته لیکلي دي دا پلانکې کتاب حواله پلانکې او پلانکې زر زر چې دا غي نه سکی خپل موبایل ته راوړو زر زر دی ولېږي دا کتاب دی. دا چې بل ته پوسټ کړه ته پته نشته. اخر کتاب له تراواله چې دې کې راته وخایا تا خو کمپیوټر ختم شو، دې کتاب کې راته پته نشته. دا پته مو ته نه لګي چې دا کتاب په څو جلد کې دی، په کم جلد کې دی، دا پته مو ته نه لګي. لیکن بهادری خو دارا چې ته په مکتبه کې واخې، بهادری دار په دې کتاب کې ورته واخې، ور سره سند هم واخې، خبره هم ورته واخې، حواله کتاب پاڼه ورته واخې. دا د علماو کارو چې هغه ځان خلکو ګرځېدونکي لایبرری ته کمپیوټر ګرځي او په خپل باندې کمپیوټر یا حواله به ورکړه. زموږ استاد محترم دی الله وبخي، هغه د خپل ماته شي نو بس یې کټ کې به پروتو سبق هم دې په پروتي طالبانو ته وایو، کتابونه هم کتل، دا ډیری بوته پراته ډاکټر به ته دی آرام کوي، بس دا خپل کېږي، دا آرام دی. نو د مصر نه جامعة الزهرا، د مصر نه څه پروفیسران او څلوي شیخان نغلو 12 کسان، د هغه څه تپوسونه دي کول. ما اوس هم یاد شي هغه حواله ورکړه، شیخ صاحب حواله وکړه فتح القدیر ابن حمام په 3 جلد کې د هدایت په شرح کې دا خبر لیکله، سره خبره غلطه ده. نو هغه ورته چې دا په فتح القدیر کې نشته لري. شیخ صاحب وخندل، زماره حافظه خو دومره کمزوري شوی نه چې نشته، ماته دراواله 3 جلد دا هغه قدرتي عادت و، دا هغه یو ملکه و، بلکې زه به ته کرامت وایم
چا به کله حواله پیش کوله کنه چې په دې کتاب کې خو چې کتاب به کلاو کو کنه سیده قضا کې راتلو شاذ و نادر چې یو پاڼه به فرقو یا یو پاڼه دی بل دی بل نور اکثر به مقزه کې راغوښتو نو جماله کتاب ورکو دې کلاو کو کنه اپی را پاسه داسې نخه غړي و ولدا ولا وګوره کله چې هغه دې کتاب ته وکتل هغه ته وکتل او دومره بزرګاو حوالی نوري نور توای وی والله وجدنا فی العربیه دیوان قسم دې چې سم د عربی دفترې مونږ عرب او ته عجم ته یو عجمی او په سونو ته پوسونه مونږ وکړه په یو مسله باندې په زرګاو حوالی او کتاب صفا کیلا هر صدر ته معلوم دي بس څنګه ستا حافظه ده اول بس دا الله تعالی رحم دی ګرځیدونکې لایبرری وه د دې پنځپیر شیخ رحم الله به فرمایل که نه وایي د دې زمانې شان ورشاه کشمیري خو چې د هغوی سره و چې د دې زمانې شان ورشاه کشمیري هغه هم دا شیخ محمد عنایت الرحمن دی خپلو پردو منو کله کله ما ته خلک د استاد صفت دی ما خو استاد د صفت سړی و د هغې وجه دا و چې همون ته معلوم و چې هغه څه ویله که نه او هغه څه خلقو تش حواله ورکوي که نه حواله ورکوي هم غلطوي بیا پسې ګرځه لیکن د هغه قوت حافظه ماشاءالله دومره تیزه وه دومره تیز ذهن هغه ته الله ورکړی چې ته به حیران شې ورته کتاب به داسې وکتلو یو نظر بس بیا ورته یاد و تیز حافظه وه یو ځل دوره تفسیر کې داسې ناستو په عقایدو باندې بحث وکړو عقاید جلالی د عقایدو کتاب د شرع عقاید جلالی ورته وایي نو د هغې نه یو عبارت شروع کو په لاس جګیاره یوه صفحه وویله ما ورته ویل بېګا دې په ګوټه یاد کړی وکړه په دور تفسیر کې مو د خاندانه جون جو استاد یې یادول نه کوي داسې ویل هغه یادول نه کوي دا مې د نن 45 سال مخکې 15 کاله مخکې دا خپل استاد مارتوم بابا په لایبرري کې دا قاید جلالی شرع قاید جلالی راوغستو مسله مې کتله چې کلاو مې کو بس په ولاړې مې کتله ده په ولاړې اصل خبر هم داره چې عمل بکې د قرآن او د سنت مطابق عمل بکې خپل مشرانو ته بګورې اسلافو ته بګورې یهودو ته مه ګوره عیسایانو ته مه ګوره نور هغې خلکو ته مه ګوره چې د شریعت خلاف دي خپل اسلافو ته وګوره څنګه زندګي تېره کړې ده دنیوي عزت هم الله ورکړو دینی عزت هم الله ورکړو الله روحاني عزت هم الله ورکړو نن د عمر فاروق نوم چې دی نو هغه که عرب دی او که عجم دی په ښایسته نوم یې اخلي ځکه چې هغه محتاج دی دغه زندګۍ ته تاسو په خپله وایي پلانکي ځای کې تایلنډ کې عمر لا چې کوم دی چلیږي په پلانکي ځای کې چلیږي پلانکي ځای تاریخ فرشته نقل کوي چې نهرو ګاندي چې کوم دی اول پارلیمنټ چې خطاب کړی دی د چا نوم یې اخیستی دی اولنی خطاب چې نهرو ګاندي کړی دی څه کړي څه ویلي دي خپلو خلقو ته د میشن په باره کې څه ویلي چې کامیاب شو څه به کوو او ورته ویل زه مجبور یم چې زه تاسو ته یهودي نوم پیش کړم زه مجبور یم تاسو ته عیسایي نوم پیش کړم زه د دې نه مجبور یم چې هندو سیک پیش کړم بت مت والا پیش کړم نشته دی پکې څوک زه تاسو ته نن هغه خلک پیش کوم چې ستاسو بدي شي هغه خلک پیش کوم چې ستاسو بدي شي خو زه مجبور یم تاسو چې حکومت چلوئ تاسو چې یو کار کوئ نو د عمر او د ابوبکر رضی الله عنه په حکومت په طرز به کوئ زه په دې مجبور یم سرونه ښکته کړه شته ورسره پیش کړه که نه د ابوبکر او عمر په شان دي سړی پیش کړه د خالد ابن ولید په شان سړی پیش کړه هیڅ څوک نشي پیش کولی نه یهودي پیش کولی شي نه عیسایي پیش کولی شي نه هندو پیش کولی شي نه سیک پیش کولی شي او نه د دې زمانې د مسلمانان پیش کولی شي لیکن دوی خو د ځان دپاره شکسپیر ګوري دوی خو د ځان دپاره لیلن او سټالن ګوري کارل مارکس پسې ورپسې دي د هغوی په نظریو ورپسې دي په دې خلکو ورپسې دي کې عزت دی دې کې قدر دی هغوی چې څه ویلي پیغمبر چې څه ویلي دي صحابو چې څه ویلي دي بس په هغې کې عزت دی په هغې کې قدر دی تاسو ونه کتل دا عزت هم ونه کتلو دا د بله ورځ چې مولانا ښایسته رحمان صاحب وفات شوی دا د علم عزت نه و څه وجه وه بله څه وجه کېدی شي نور څه وجه خو نه وه علم و دومره خلک راغلي دي دومره لوی جنازه کې تم لګیا بل هم لګیا دی هر یو سړی ښه سړی وفات شوی دی څه وجه وه د ښه سړیتوب دپاره څه خبره وه علم د الله او د رسول خبره وړاندې نور څه نه قدر وسم دی بیا هم دی د مسلمان په دې کې عزت دی نو په دې باندې عمل وکړئ 1% پې عمل نه کوي پنسې نه اوچتوي پنسې اوچتې کوي او بیا فرمایي ابو هریره رضی الله عنه چې ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم المسبل
والمنان والمنفق السلعة بالحلف الكاذب. چې درې کسان دې ته الله د رحم په نظر چرته هم نه ګوري. یو هغه انسان دی چې هغه مانځه د مانځه نه بهر د خپل لنګو د پیسو اهتمام نه کوي، د پړکو نه بر په ځمکه باندې راکاږي. او بیا غوره یاد ساتئ یو خدا سي چې الله وبالي وي هغه هم ګناه ده، پروا نه ساتي، عذر یې نشته دی، حمله کې در نشته دی، بل څه عذر یې نشته دی، لا وبالي دی، بې پروا دی، عام مجرم دی. لیکن دا غیر پاسه مجرم چې دی خو بیا هغه سړی دی چې هغه قصدن عمدن هغه لنګ چې کوم دی پیسې ښکته کوي د پړکو نه لاندې، او بیا وایي چې په دې کې زه بدې ښکارم چې د پړکو نه بري، په دې کې بدې ښکارم. او دا بدې ښکارېدل له عین تکبر دی، دا عین غرور دی. دا غرور تکبر دا په غریبانو کې دی، په مالدارانو کې دی، په ټولو کې دی. او بیا فرمایي د ټول نه بهترین شی سره لباس التقوا. دویم نمبر سړی والمنان، چاله سور کې اثباته نه کوي. دویم هغه سړی دی چې هغه خپل مال خرڅوي په قسمونو باندې. قسم چې کوم دی دا ورته وخوري خلک دوکه کوي، لکه عرب چې تاسو دوکه کول اوس باندې الټه شوه خبره. چا هغوی ته به دې قسم وخوړو چې هغه وایي چې هلکه دا سم صحیح مسلمان دی، تا به پې کدو خرڅوه هغې ته به دې چې کوم دی نو بل څه شی وایو، تا به پې بنګ خرڅوه هغه بل څه شی به دې جوړ شو. دا و که نه؟ هغې قسمونو باندې یو سړی یو شی خرڅوي، دې ته الله د رحمت په نظر نه ګوري، دا د رحم د نظر نه چې کوم دی څه دی لرې دی. ولباس التقوا، قرآن چې لباس التقوا، لباس التقوا څه ته ویل کېږي؟ سیرو جامو ته وایي؟ نه، لباس التقوا چې کوم دی د کورتۍ نوم نه دی، د پرتوګ نوم نه دی، د کمیس نوم نه دی، صادر نوم نه دی، پټکي نوم نه دی، دا چې کوم دی رومیال نوم نه دی. د لباس التقوا مختلفې ترجمې قاسم زید مالک نقل کوي، د معبد الجهني نه امام قرطبي نقل کوي. لباس الحیا، د حیا لباس واغونده، د حیا لباس خو دا دی چې پرده یې پکې، چې پرده پکې نه د سنت مطابق لباس حیا نه ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ابن عطیه نقل کوي محرر الوجیز کې چې عمل صالح ته وایي، زید ابن علي وایي زغری ته وایي، خول ته وایي، توري ته وایي، ډال ته وایي، او بیا عروه نقل کوي خشیت الهی ته وایي. د دې وجه امام قرطبي فرمایي چې د ټول راجح قول دار چې دا د مجاهد لباس ته وایي، او بیا وایي دا د الله یری ته وایي. لباس التقوا د الله طاعت ته ویل کېږي. د دې وجه یو شاعر نقل کوي، امام قرطبي اشعار نقل کړي دي: اذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا وخير اللباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. و یو سړی دی جامع اغوستلې نه دی تقوا او د پرهیزګارۍ، نو دې که جامع اغوستلې هم دي خو دې بربنډه دی، غوره جامع خو طاعت طرف دی، دا لباس التقوا ده. او چې بچا کې لباس التقوا د الله حکم منل نه د پیغمبر سنت نه وي نو دی نافرمان دی، اگر که د سر نه د خپو پورې په جامو کې پټي غټې غټې کرسي اغوستلې دی، خو لیکن سره د اطاعت خلاف دی، د الله او د رسول د سنت خلاف دی، او بدعت ته سنت وایي. کومه کار چې سنت نه لري هغې ته څه وایي؟ سنت وایي. نو دې سره دی بربنډه دی. لہذا الله تعالی دې زموږ زړونه پاک کړي، او الله دې زموږ ظاهري او باطني سیرت او صورت برابر کړي. الله دې موږ له توفیق راکړي چې تکبر او د غرور نه څه شو بچ شو، چې دا یو مضمون صفت د شیطان صفت دی، دا ابو جهل او د قارون او د فرعون صفت دی. الله دې زموږ وباسي، الله دې په موږ کې عاجزي راوړي. وما علینا البلاغ. څه کسان دي هغوی بیماران دي او دا مړیم شوي دي، دعا ورته وکړئ پروردګاره څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي، چا چې درخواستونه کړي دي پروردګاره د هغوی شفای کامله عاجله نصیب کړي. او دا مړي چې کومه شوي دي الٰه العالمین نږدې لري ټول معاف کړي، بخشش نصیب کړي، قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي، جنت فردوس نصیب کړي، د رحم او د کرم معامله ورسره وکړي. الٰه ته معاف کړي، ستا بندګان دي عاجزان دي، تا ته درغلي دي، د رحم کرم معامله ورسره وکړي. زموږ استادان وبخښي، زموږ شیخان وبخښي، زموږ مور پلار وبخښي. پروردګاره چا څه مشکلات یې حل کړي، شرعي حاجات ضروريات یې سرته ورسوي، چا اولاد نشته نیکان صالحان اولاد ولور کړي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره